إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الله رب العالمين حمد و ثناء او جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بانی درود و سلام نباد. زما معزز و محترم الله رب العالمین چې مونږ پیدا کړیو نو زمونږ د پیدایش مقصد هغه مهمل بیکاره او عبث نو بلکې الله رب العالمین مونږ څه غرض د پاره پیدا کړیو چې هغه غرض الله خپل بیان کړی دی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما انسانانو پیریان نه پیدا کړی مگر خپل عبادت د پاره. اوس دا عبادت به څنګه کوو د چا په طریقه به کوو څومره به کوو د دې دپاره الله رب العالمین پیغمبران او انبیاء کرام راولېږل وقتا فوقتا هغه موږ ته د الله رب العالمین د بندګۍ او د الله رب العالمین د عبادت طریقې راته وښودلې. نو زما محترمو اوس خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رخصت شوی دی. دغه ډیوټي الله رب العالمین د انبیاو نه بعد موږ ته حواله کړې ده چې دغه ډیوټي به د خلکو ته رسو د دې الله رب العالمین د بندګۍ نه د الله رب العالمین د تابعدارۍ نه به خبرو چې الله رب العالمین موږ دې دنیا ته چې رالیږلي یو نو د هغې مقصد او غرض څه شی دی د الله رب العالمین بندګي ده. ځکه زما محترمو مونږ که په دې دنیا کې سوچ وکړو په دې دنیا کې مونږ ژوند تېروو زمونږ ماحول دا دی چې یو انسان کله یو ښه کار وکړي یو انسان یو شی جوړ کړي نو هغه انسان د دې خبرې تمنا کوي هغه انسان د دې خبرې آرزو په زړه کې ساتي چې یاره دا بل کس راشي او زما شکریه ادا کړي دا بل کس راشي او زما په باره کې ښې خبرې وکړي. نو الله رب العالمین چې مونږ پیدا کړی یو دا دنیا یې پیدا کړې ده د دنیا دا نظام چلی شپه کوي ورځ راولي جمعې کې شپې چې دی نو اوږدې وي ورځ لنډې وي اوړي کې ورځ اوږدې وي شپې لنډې وي دا ټول نظام چې الله رب العالمین چلی نو خامخا الله رب العالمین دا وایي چې تاسو زما څه وکئ شکریه ادا کوئ او د الله رب العالمین شکریه هغه څه شی کې د زما محترمو هغه په دې خبره باندې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ ډېر لمونځ به کولو تر دې پورې چې دا پنډۍ مبارکې ته ډېر د ودرېدو نه وپړسېدلې. صحابه کرامو تپوس وکړو چې ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم چې ته ولې دومره ځان ستړی کوې الله رب العالمین ستا مخکیني او وروستوني ټول ګناهونه معاف کړي دي بیا هم ځان دومره ستړی کوې ولې وجه څه ده؟ نو زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب واورئ. هغه ورته فرمایي چې افلا اکون عبدا شکورا
آیا زه د رب العالمین شکر گزار بنده نشم چې الله رب العالمین ما باندې دومره احسان کړی دی، ما له دومره توفیق را کړی دی، زما یې مخکیني رستني ګناهونه معاف کړي دي. نو زه دومره ناشکره بنده شم چې بس زه وایم زه الله خو ما له هر څه معاف کړي دي، څه مې چې په زړه غواړي، څه مې چې په زړه باندې راځي هغه به کومه. نه زما محترمو، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب العالمین شکریه په څه باندې ادا کړه؟ د الله په بندګۍ باندې، د الله په تابعدارۍ باندې، د الله په اطاعت باندې. همدغه شانتې الله رب العالمین مونږ ته پیغمبر را لېږلی دی، مونږ ته دغه طریقې راته ښودلې دي تر دې پورې چې نن سبا تاسو ګورئ د سوشل میډیا زمانه ده. هر انسان د خپل ځان د مشهورۍ دپاره، هر انسان د خپل ځان د شهرت دپاره قسمه قسم خبرې کوي. بس موبایل یې ځان ته ونیسي او په سوشل میډیا باندې ورکړي. دا نه ګوري چې یاره دا خبره د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د طرف نه ده او که نه ده. بس صرف یو خبره ولي د خولې نه چې زه به کې څه شم، مشهور شم. او دا عوام الناس چې کوم ناس دي دیو چې دی نو شک کې واقع شي چې یاره دا خبره به صحیح او که صحیح به نه. دا کوم آیات چې ما ولوستلو په دې کې هم الله رب العالمین دې خبرې ته اشاره کوي. د دې په تفسیر کې علما یو واقعه ذکر کوي. ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه د دې صحابي وایي اواز ډېر درون اواز و. نن سبا موږ وایو که نه چې خبرې کوو خلک وایي څه جنګ هم جوړ کړی دی، څه کوئ چې راشي وایي دا خو خپل منځ کې خبرې کوي. هغه خبرې جنګ نه وي، خو د دیو د اواز دومره اوچت دی داسې ښکاري لکه څه کوو خپل منځ کې لګیا یو جنګ کوو. نو دغه شان د ده اواز اوچت و. الله رب العالمین فرمایي چې لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، خپل اواز مه اوچتوئ. یا بل ځای کې فرمایي چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي. دا صحابي لاړو په کور کې کېناست او ژړلې، ځکه دې صحابو سره د آخرت غم و، دې صحابو سره د خپل د نجات غم و، دې صحابو سره الله رب العالمین باندې چې ایمان راوړی و، په الله رب العالمین اطاعت او د هغې بندګي چې په خپل زړه کې کېنولې وه، نو دا غم ورسره چې یاره دا به څه کېږي. یو ورځ، دوه ورځ، درې ورځې تېرې شوې نو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې غافل مشر نه و، بلکې هغه څه کول د خپل د ملګرو تپوس به یې کولو چې یاره پلانی ملګری نشته دی، پلانی ملګری نشته دی. نو چې ویې کتل دغه صحابي هم موجود نه و. تپوس یې وکړو چې یاره څه چل دی، بیمار دی که څه چل دی؟ یو بل صحابي ویل ای د الله رسوله دا زما ګاونډ کې پاتې کېږي، زه به دې معلومات وکړم چې څه چل شوی دی. چې ورغی معلومات یې وکړو، هغه ورته ویلی چې یاره زه خو هسې جهنمي یم، تباه و برباد شم، منافق یم، زه لاړ شه خپل کار وکړه. هغه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایي چې الله رسوله ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه داسې خبره کوي. هغه خپله راغی ورته وویلی چې نه دا خبره داسې نه ده، بلکې ته جنتي صحابي او الله رب العالمین ستا اواز غټ پیدا کړی د دې نه دا مطلب دی چې مونږ ته کوم حکم الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم را کړی دی د هغې نه مونږ تجاوز نه کوو. تجاوز کوو نو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. لکه تاسو وګورئ، زه تاسو یو څو مثاله در کوم د دې باره کې زما محترمو. مونږ چې مونځ وکړو نو د مانځه نه بعد تاسو ګورئ ډېر امیان خلک او ډېر دا ضعیف العمر بوډاګان خلک هغه چې څنګه سلام وکړي سمدستي وایي بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله. وایي که نه وایي؟ که دې جملې ته دې کلماتو ته موږ سوچ وکړو دا ډېر غوره جمله ده زما محترمو، ډېره ښه جمله ده. الله رب العالمین په دې باندې اجر او ثواب هم ورکوي. خو دلته دې مقام باندې چې موږ سلام وکړو دا وایو په دې باندې موږ له الله اجر او ثواب نه راکوي. ولې؟ موږ ته پیغمبر په دې باندې حکم نه دی کړی. موږ ته چې الله رب العالمین کوم استازی، کوم قائد، کوم رهنما چې را لېږلی دی هغه قائد، هغه رهنما موږ ته دا خبره نه ده کړې. موږ ته څه ویلي دي؟ د ابن عباس رضی الله عنه حدیث دی چې موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلام وجه په څه باندې معلوموله؟ بالتکبیر، په تکبیر سره معلوموله چې الله پیغمبر به چې سلام وګرځو سمدستي به وایي چې الله اکبر
په تیز سره به ویل په دې الله اکبر ځکه په خوا خو به دا سپیکر نه وي اواز منو صحابه په ډیرو هغه اخره کې چې کوم صحابي ناس او هغه ته به د دې نه आवाज نه تللو نو بیا هم په سبانه معلومه وي الله اکبر باندې معلومه اوس کوم ډیر لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحیم وایو په دې باندې موږ ثواب نه ملاويږي ثواب موږ ته په سبانه ملاويږي چې موږ سلام وګرځو سلام نه بعد یو ځل الله اکبر وایو درې ځله استغفار وایو او اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام دغه دعا وایو نو موږ ته په دې باندې اجر او ثواب ملاويږي زما محترم بیا موږ څه کوو سلام نه بعد امام یو سلام وګرځي دویم سلام موږ خپل ګرځو او سم د سنت ته ودرېږو زما محترم دا سنت چرته زی نه دا سنت هم دلته دي خدا اذکار ویل پکار دي په دې اذکار باندې مونږ ته زمون خوږ نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې مسلمانانو ازما امته دې خبره باندې خبر شي چې د مانځه نه بعد څوک درې دېرش کړه سبحان الله درې دېرش کړه الحمدلله درې دېرش کړه الله اکبر او یو چې سل پوره کېدو دپاره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دغه کلمات وای والله رب العالمین ولد گناهونه معاف کوي وان كان مثل زبد البحر اگر که سمندر د زګ برابر ولې نه وي مونږ څه کوو سم د سنتو ته پاسېږو هغه دعا هغه کلمات ویل هغه ثواب نه مونږ محروم شو زما محترمو همدغه شان زما محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مانځه نه بعد کوم انسان چې آیات کرسی ویل الله لا اله الا هو الحي القيوم ویل الله د الله په منځ کې د دې انسان نور هیڅ شی معنی نه دی مګر چې د مرګ دی چې مرګ ولا راشي سم د سید الله رب العالمین به د جنت ته داخل کی دومره لوی اجر او ثواب نه موږ محرومیږو په څه باندې خپل په غفلت باندې موږ د زموږ علما زمون مولیان زمون مفتیان دغه خبره نه بیانې بس هغه خو صرف څه کوي په سوشل میډیا باندې ودرېږي ځان د مشهورولو دپاره الټه سیده خبرې راته کوي او موږ امیان بیا هغه بنو او بیا موږ څه وایو زمونږ جواب هم لږ واورئ زما محترم موږ څه وایو موږ دا وایو چې الله بلا او به ګردنې ملا بس ملا صاحب مسله بیانه کړه عمل پې کوم که صحیح و صحیح به که صحیح نه وه مولا کوئیگا اور گناہ داغا پسر باندے دسی وایو کنو وایو زما محترمو اللہ رب العالمین تا پتوا چی داغا شان انسانان با پیدا کیگی اور داغا خبری با کئی اغم فرمائل چی ولا تزر وازرت نوخ بزر اخرى دا خبر یادو ساتے چی یو انسان تا بل انسان گناہ اغا بوج نشی اڑلے گورے داونو آئے چی مرا پس عمل میوکو که صحیح و ثوابی زماو که غلطو نو ملا پریگا ولی دا مسلمات بیانا ولا ځکه امام ابن تیمیه رحمه الله فرمای چې الله رب العالمین د قبر کې چې کوم درې تپوسه کیږي چې من ربک ما دینک من نبیک او د قبر نه چې څنګه پاسېږي حدیث کې راځي چې لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع د دې سلور تپوسو نه علاوه دا څو شو درې او سلور و تپوسه دو تپوسه به الله رب العالمین نور کوي چې هغه څه شی دی ماذا کنتم تعبدون دنیا کې د چا بندگی کول د چا عبادت دی کول ځان عبادت دا نه چې مونږ انسانو کې ټیک دغه عبادت دی خدا عبادت دی زما محترمو چې کوم حکم مونږ ته زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی چې په هغې باندې مونږ عمل وکړو په هغې باندې مونږ روان شو او دغه طریقه او دغه منشور مونږ ته دې مدرسه کې ښودلی کېږي خو مونږ څه کوو خپل بچیم د دې مدرسو نه رستو کړي دي خپل بچیم د دې مدرسو نه څه کړي دي په شیشا کړي دي مونږ ته چې څوک وایي چې دې مدرسې ته راشه نو لکه مولوي صاحب څنګه خبره وکړله چې دلته بجلي نه وه او دې مولانا صاحب چې دی نو د ایم این اے په ترو باندې بجلي راوسته نو خلکو ورته څه ویلی چې دا وابیان دي دوی له بجلي مه ورکوئ ولې مسلمانان نه دي دا وابیان نو مونږ هم چې خپل بچي راولو مونږ ته څه ویلی کېږي دا وابیان دي دا د دین نه اورېدلی دي اوس خو به مونږ باندې دغه مهر لګېدلی دی چې مخکې به یې ویله چې دیو د سعودي په طریقه باندې روان دي اوس هغه د سعودي نوم هم ختم شو اوس هغه دا وایي چې مونږ خو حنفیان یو د امام ابو حنیفه رحمه الله په
مذهب باندې یو سعودي والا چې کوم دی نو د امام احمد ابن حنبل رحمه الله په مسلک باندې دي دا خلک پته نه لګي د کوم ځای نه راغلي دي خو مذهب هم نه دی معلوم دا خو بې مذهبه خلک دي لکه پخوا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې ویل کېدله چې دا چې دی خپل مور او پلار دین یې پرېښی دی مذهب معلوم نه دا صحابي دی هغه وخت کې به صحابي ویله اوس موږ ته څه وایي وهابي وایي زما محترمو نوم یو دی خو صرف لږ شان فرق پکې موجود دی دې د وجه نه زما محترمو پکار دا دی سوچ دې خبرې ته کول پکار دی امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې یو تپوس په الله څه کوي چې ماذا کنتم تعبدون دویم ماذا اجبتم المرسلین تا ته چې کوم ما قائد درلېږلی او کوم رهنما مې چې درلېږلی او د هغه قائد او د هغه رهنما څونه خبره تا منلې ده په هغې باندې څونه عمل کړی دا دې ویلي چې یاره دا حدیث په دې کې دا اشکالات دي دا مسائل دي دا مسائل دي لکه الله موږ ته حکم وکړو چې لا تقدموا بین یدی الله ورسوله دا الله او د الله د رسول ته خبرې د مخکې والی مه کوئ هغه چې موږ ته خبره کړې ده چې یاره سنت سلام چې وګرځې دا د اذکار به وی موږ وایو چې نه سنت ضروري دی اذکار چا پکې راوستی دی اذکار پکې نشته دی یا نن سبا یخني ده په دې جرابو باندې مسح کول دا د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حکم دی مونږ پکې څه کوو د هغه احادیثو نه مونږ جوابونه کوو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله الله فرمایي چې د الله او د الله د پیغمبر د خبرو د مسایلو نه مخکې والی مه کوئ مونږ څه کوو مونږ پکې شرایط جوړ کړي دي چې دا به پیړې جرابې وي دا به دومره وي چې اوبه به نه جذب کوي دا به داسې جرابې چې په دې کې به میلیونو مزل کېږي دا به داسې وي دا به داسې وي زما محترمو سبا چې الله رب العالمین موږ ته تپوس کوي چې ماذا اجبتم المرسلین دا قائد او دا رهنما دا پیغمبر مې چې درلېږلی و د دې څونه خبره تا منلې ده موږ به ورته څه جواب ورکوو زما محترمو موږ سره بیا جواب شته موږ به دا وایو چې الله زه خو نه یم خبره مې سړی وم خو جومات کې یو ملا و موږ ته به یې درس هم کوو موږ ورته مفتي ویله هغه مفتي دا خبرې کولې چې په دې باندې مسه نشته دی مانځه نه بعد اذکار نشته دی دا داسې دی دا هغسې دی بیا زما محترم په دې خبرو موږ نه خلاصېږو ګورئ په دې خبرو باندې زموږ خلاصې نشته دی زموږ خلاصې چې دی نو هغه په څه باندې دی د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په اطاعت او په تابعدارۍ باندې هغې چې کوم حکم راوړی دی د هغې نه مخکې والی نه دی کول پکار که چېرته موږ دغه شرایط خپله جوړ کړو ولې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته نه وه چې هغه موږ ته ویلی وی چې زما امته ای د امت صلی الله علیه وسلم تاسو چې کوم دی جرابې استعمالوئ نو هغه جرابې استعمال کوئ چې په هغې کې دغه مسائل پکې وي دغه شرایط پکې وي ولې موږ ته پیغمبر دغه شرایط نه بیان کړي خو دا خبره کوم ځای ته رسېږي دې خبرې ته رسېږي چې موږ د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د حکم او خبرې نه مخکې والی کوو ځکه آدم علیه السلام چې کله الله رب العالمین دنیا ته راولېږلو نو دغه خبرې ورته اولو کې وکړله چې آدم علیه السلام دنیا ته خو روانې دنیا د لږ شان ځای د فایدې او د سامان د اخیستو خو یو خبره یاد وساته قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون دنیا ته خو روانې خو دنیا کې به زما د طرف نه به یو قائد یو رهنما یو استازی به راځي هغه به تا ته سمه لار ښیي نو ته به د هغې سمې لارې باندې به روانې نو هله به کامیابې اوس بیا د انسان په زړه کې یو سوال راشي چې یاره دومره عمل کومه نو ما نه پکې څه فایده ده لکه نن سبا موږ وایو که نه چې هلکه پلانی کاروبار کوو پلانی کار داسې کوو سمدستي زموږ په زړه کې چې ښه ما ته به پکې څه میلاوېږي الله فرمایي چې تاسو ته پکې دوه انعامات میلاوېږي دوه انعامات کوم دي چې تا د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار باندې روان شي د دې خبره دې ومنله نو دوه اجر او دوه ثواب الله درکوي چې فلا خوف علیهم یره به در باندې نه وي ته چې قبر کې کېښودلی شي تا باندې کاڼي کېښودلی شي خاوره در باندې واچولی شي هغه تورتم کې هغه ځای کې به ته یېرېږې نه ولې تا ته به پته وي چې
چې ما ته الله کوم قائد او رهنما چې را لېږلی او د هغه قائد او د هغه رهنما په لار باندې زه څه روان وم. دویم انعام هغه څه شی دی؟ هغه دا دی چې ولا هم یحزنون، او دغه انسان به غمجن به نه وي، خفه کېږي به نه، غمجن به څنګه ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د قیامت تذکره وکړله. زموږ مور بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها هغه وفرمایل چې د الله رسول دا خو به ډېر شرمناکه ورځ وي چې انسان بربنډه ابلې خپې ناسنت را رواني. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا داسې ورځ ده چې هر انسان به د یو نیکۍ په تمه باندې چې ما ته یو نیکي میلاوه شي او زه څه شم بچ شم. زما محترمو هغه نیکي هغه ژوند تېرول هغه الله رب العالمین مونږ ته په دې دنیا کې مهیا کړي. ځکه علما فرمایي چې الدنیا دار العمل والآخرة دار الجزاء. دنیا دا د عمل ځای دی، آخرت بیا د بدلۍ ځای دی. ځکه تاسو وګورئ چې کله یو مدرسه کې امتحان وشي نو د امتحانه پورې تا ته موقع درکولی کېږي چې ته کوشش وکړه، ته محنت وکړه، ته ځان ستړی کړه چې امتحان صحیح ورکړي. خو چې کله امتحان دې ورکړو، پرچه دې ورکړه، استاد دې دی، بیا د هغې نه وروسته که ته هر څومره کوشش کې، هغې نه وروسته که ته هر څومره سبق یادوې، هغه سبق یادول ستا په کاره نه راځي. ولې چې هغه محنت او کوشش چې کوم وخته پورې و هغه ځای پورې وشو. هغې نه بعد بیا نتیجه لره که نه چې څنګه ماشومانو ته نتیجه میلاویږي، نو هغه نتیجه به مونږ ته الله رب العالمین په آخرت کې راکوي. نو پکار دا دی زما محترمو چې مونږ د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ښودلی شوی دین او د هغې شریعت او د هغې په احکاماتو باندې ځان پوه کړو او په هغې باندې روان شو چې سبا مونږ د الله رب العالمین مخې ته سرخورو یو. سبا چې مونږ د الله تپوس کوي چې ماذا اجبتم المرسلین، زما د پیغمبر څونه اجابت هم کړی، څونه خبره هم منلې وه، نو مونږ به وایو چې الله دا عمل مې کړی و، تا په قرآن کې فرمایلی و، ستا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې مونږ ته دغه حکم فرمایلی و. او که نه چېرته مونږ دا ورته وایو چې الله جماعت ته به امام صاحب لګیا و، مفتی صاحب به لګیا و، ما ویل چې بس الله بلا و به ګردنې ملا، نو په دې باندې بیا موږ نه کامیابېږو. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زموږ زندگی په هغه طریقه باندې روان کړي چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده. او الله رب العالمین دې هغه اعمال او هغه اقوال او هغه افعال زموږ نه صادر کړي چې هغه د جنت د تلو ذریعه وي او د جهنم نه د بچ کېدو ذریعه وي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.